نور بحلال حلال دي وين خداي يقبل والجانب يشير دي هم خوش الشام نو دلته کې په سوال وکړه غټ سوال دلته نو ما جواب درته سوکړ بعض علماء وایي دا قاعده اکثریه ده دا قاعده څه ده اکثریه ده هغه جینۍ چې دا مولانا صاحب هغه نه ده هغه د دې پلار یې ښځه ده هغه د دې پلار څه ده نو ګوره اوس د ده څه ده نو حاصل د مسئلې دا شو چې يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب دي دینو کې د نسب حرمت او د رضاعت نشته نو بعض حضرات ویل قاعده اکثریه ده زمم کې نه قاعده کلیه ده و دې کې یو حیثیت مقدر بس ما ته يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب څه مطلب چې په نسب کې په کوم حیثیت حرمت نو په رضاعت کې چې هغه حیثیت راشي بیا به حرمت دي پویوم ته خدا په فکر په نسب کې چې کوم حیثیت وایه په رضاعت کې چې کوم حیثیت هغه راشي بیا وسی بس ټول وکړه دا یو صورت راوړل د دې زید نکاح او د زینب د لور سره د هندې سره منع ولې خورې وکړه نو ضرور سره چې د عمر سره نکاح منع ده په دې حیثیت نه ده چې د ضرور خور ده په کوم حیثیت ده چې د خپله خور ده وایي خدای پوه نه په دې حیثیت نکاح منع نه ده چې د ضرور خور ده په کوم حیثیت منع ده چې خپله خور ده او په رضا کې چې ده د رضاعي ضرور خو خپله خور نه ده که نه ضرور خورې ده نه پوهېږې په خبره چې کوم حیثیت باندې په نسب کې حرمت دي هغه حیثیت به په رضا کې راولي بلکل حرمت به راځي نو په نسب کې چې راته ووایي چې د دې نسبي رور بل رور ده دا خور منع ده نو په لرې مه راتاوېږه چې دا ځکه منع ده چې د رور خورې ده بلکې څه وجې منع چې خپله خورې ده او په رضا کې د هغه د رور خور ده خپله خورې نه ده که خپله خورې شو هغه پیش کړي بیا حرامه دغه رنګې بلې نورو کې مخه ده نو قاعده دې کلیه شوه اکثریه نه ده زه سر پسې شه هغه دویم مثال کې زه لږ تېرو ته یم ښه دویم مثال چې مې درکړه د هغه مور دی کې زه لږ تېرو ته یم محاشي دې پنځه شپږ مثال یې لیکلي دي زه ورپسې شه دی کې حرمت شته ورپسې شه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن ابي بكر عمرة بنت عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها حضرت عائشة سره وبكوټه وأنها سمعت صوت رجل يوصل توازي يستأذن في بيت حفصة لك كورنا يوم سرنين ديوالون يوالون قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك إجازة استاكور كغواري سمت تستاكور لستاذ ببنا إجازة غواري وفردي سريدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم أراه ضمان قربدي مستأذن باندي إفلان كيدي لعم حفصة بدل فلان للم زايد كان أو يا أشار لعم حفصة من الرضاع قال حفصة رضاعي ترلي قالت عائشة لو كان فلان حيا كفلان كي يمضي لعمها أشار لعمها فلتتر منه بالرضاع دخل علي اليوم ما داخل إذا وقال نعم الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة نسب وبدل حيثية باندي ياد لك ولي ذكا رضاعي ترسي وي رضاعي فلار نوري خبل شو كان نو غير ترشو خير وخلاص والبسيشة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى شعبة قال جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوج ابنة حمزة فلكان أخر حمزة فقدرك على قال إنها ابنة أخي من الرضاعة ذك حمزة رسول الله مبارك يوم تسوي بيس كليري رضاعي ولا حرام ذك نسبير ولا حرامي
قال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد المثله والفسيجا. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرنا ابي بن الزبير ان سلمة بن ابي سلمة اخبرته ابو سلمة فقط ان میں پٹے پسے بن ابو سلمة بوے فتحتين ترى پٹے غرق لظالمانو والكتاب تقبل سوٹ کا ویشا وجبلی أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان رضي الله عنها أخبرتها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وتحبين ذلك تدافع بل خلقني وخا فقلت نعم أو تجيبوي لست لك بمخلية لقصتال فريا ونيمة كي يوين بيقبل وخيمون قلنا هاي اس پروانيتا رداخل وعا مخلية ثاني وأحب فقوما أرزو تشاركني في خير استعمل وجهك ما سير شريكي رزق فقوم خورق أحب أختي جبل سوكرازي رزق فلا خورق فقوما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي دام لا حلال لنا وأن تجمعوا بين الأختين قلت فإنا نحدث من تقضى خبرك كأنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة ضرا منه أبو سلمة للبنكاقي قال بنت أم سلمة أم سلمة قلت نعم قال بلاغي حرمت خطوة وجدي وخذ ما ربي بلا لما دخل الأرض وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لولا النفر ربيبة من في حجر ما حلت لي ولي لأنها ابنة أخي من الرضاعة دي مناسبة شو أرضعتني ما لبيرا كلي وأبو سلمة لرسويبي سويبي أبو سلمة لا بدور فاكا حمزة لدور لبيور كريو فلا طاردن علي بناتكن ولا خواتكن ما دخل خلول المنالي قال عروة سويب مولاد أبو لهب أذان كان أبو لهب آتقى أبو لهب لبيور كريو فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم بغمبر عليه السلام لبيور كريو فلما مات أبو لهب أبو لهب مرشو وريا أخذ شدي أبو لهب أخذ شدي جاتا بعد أهل أبو لهب أخذ شدي جاتا لك بعد أهل أبو لهب بشر حيبة فخراب شكل باندي أولي دليشو فقال له ماذا لقيت شاسرا ملاقي شوي ماذا كم سيسرا ملاقي شوي قال أبو لهب لم ألق بعدكم بلني ملاقي شوي استاس ونفس خيرا غير أني سقيت في هذه ما تبقى ملاوي في هذه بعتاقتي بسبب عتاقت دما سويبه لرا سويبه میں ادا دکڑے ودا رسول اللہ مبارک د ولادت کو خوشاله کی نما تر پدی کے پہ ملاوی گی سقیتو سیرا باولیشا اس مولانا سے دلتا ہے سوال کا سوال دو باری دیگی یہ سوال خدا باری دیگی کہ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون دا تخفیف شو نو جواب دا کہ دا تخفیف نہ دے کہ پھوٹے پہ دا گوتنا یا اوبو دیکھ دا پایو ذکر نشتا پہ یا اوبو دا گوتنا خلیتا لالی شی نو اغاد دا جہنم اور دمرا دے حرق تام درس او که حرق نتیرم شی نو دا سا تخفیف العذاب نہ دے اور دا جہنم دیر زیادہ اور دا جہنم سے دیر زیادہ دے نو دا دینا وجود تا سفیدہ نہ ملاوی او یا یو بلا خبرہ باوکم ادا چکم عذاب مقدرہ دے غیر کی تخفیف نیشت دا مضبوط جواب دا دے نو دا ابو لہب دا پارا چکم مقدر عذاب دے غداغا تیرا ساپن پکی ابو جہل لہب دا چکم مقدر عذاب دے غیر کم یو دے لکا اذا ساقبا پکیوی بلی کی تخفیف دا عذاب مقدرہ کی دانا کہ ساقب پکی نا وہ ساقب سر تخفیف را گئی نا عذاب مقدرہ دے خدا ساقب پکیستا لکا جیل کے سوکواش ہے او جیل کی اگر پارا روڑے مقدر ہے نو دا تخفیف نری دا روڑے خدا مخی نا پا جیل کے مقدر دا چی ولا فروٹ و مصراور کی دا تخفیف شو کیوں رسی دے اس مولانا سے بعض حضرات دینا دا معلوم ہے بعض حضرات چی اوگر لید دا دی پا پیغمبر پا خوشحالے ما پا پیدایش دا خوشحالے اظہارو کو نو یو کافر دا پیدا ملاو شو نو کمون پا خوشحالے اظہارو کو نو دا خوشحالے دا اظہار نو خدا چامنی کرنی بلکہ دا خدا بیم قصور دا پیغمبر پا ولادت دا خوشحالے اظہارو نکی و دا خمکان اظہارو کی خدا کافر دی مخو دا پیغمبر پا ولادت خامخا دا خوشحالے اظہار کو
شکر دې چې پیغمبر پیدا دی زما په ایمان دی ایمان خو صدق حب غواړي او حب دې ته وایي چې د چا ولادت ته خوښ کړي ولیکن خوشحالي څه ته وایي ابو لهب څه خوشحالي کړې ده وین دې د حضور پاک په ولادت کې ادا نه کړه چې کوم وخت کې پیغمبر وفات پیدا شو هغه وخت سره یې وین ادا کړه اوسم خلک چې چا له څوک زیری ورکړي نو خوشخبري ورکړي یا د چا چې بچي وشي نو فورا یو ګډه لار کړي څوک یې په ومالالي عقیقه دا یو خوشحالي دا حدیث کې موږ یوازې دا رسول الله مبارک نه د هر مسلمان چې پیدا شي نو کاله کې یو ګډه لار کوو چې نه وي سو لار کوو دعا او که چا د خوشخبري در کوته باندې کې زیری ورکړي نو موږ د حدیث ثابت را دي کې څه دې کوم چې کار نه دي دې چې کار لیکن مولانا صاحب صرف دا چې د ولادت پر ورځ د خوشحالۍ اظهار کول دا ثابت نه دي چې په کوم ورځ هغې ته اطلاع ورکړه ورته نشته چې په هغه ټیم یې ورکړې ده په سبا یې ورکړې ده په بله ورځ یې ورکړې په هغه ورځ یې ورکړې ده ظاهر متبادر ده نو دا دې نه خدای نه معلوموي چې کال پس ته خوشحالي کوه په ولادت باندې دا تقسیم د کار ورکړي هر وخت مسلمان د پیغمبر په خوشحالۍ په ولادت خوشحالي پکار صرف پکار کې یو ورځ خوشحالي کوه بیا مه کوه او د خوشحالۍ دا طریقه کار چې دا مونږ خلکو مقرر کړی دی چې چراغان کوه او جلسې وباسه او جلوسونه وباسه دا په کومه طریقه ثابت دي خوشحالي د پیغمبر په ولادت عبادت دی عبادت کې مو ته د ځانه تقرر نشي کولی عبادت کې که د ځانه د زیاتې کمې خو هغې ته بیا بدعت ویلېږي او که عبادت ورته نه وی بیا ټیک شو که رسم ورته وی بیا ټیک ده او ته خو رسم ورته نه وی ته ورته څه وی عبادت نو د عبادت صرف په پیغمبر په ولادت په یو ورځ کې کېده ښکاري شه ماته نقصاني ښکاره شي یو ورځ مه کوه چې کې همیشه وکړه چې کې هره میاشت کې وکړه نو یو ورځ صرف او بیا چوټي او یو ورځ د پیغمبر عشق ښکاره کول او بیا مونځ نه کول او چېرته صحابه او انبیا د صحابو د یو پیغمبر د حضور پاک یا تابعین او اتباع تابعین په دغه طریقه کړې موږ د ولادت نه چې انکار بله خبره درته وکړم دا خبره چې ده دا چې کوم دلته کې راغلې ده امام بخاري کومه راوړې قال عروة وصويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم دا د عروة قول دی لیکن د دې سند کوم دی مخکې بار لاندې نه مخکې بار ما د ابو لهب عروة د وخت کم دی چې ابو لهب مړ کېده عروة خو تابعي دی ابو لهب خو د حضور پاک د مکې مکرمې د هجرت نه مخکې مړ دی د عروة د ده په منځ کې خو بله فاصلې دي څه لیدلي اوریه بعض اهله بشر حیبة یوه وکې ده پوهېږم دی چا لیدلی دی پته شته خوب دی بل دا خوب داسې دی چې شرعي دلیل ته دی خوب د خوب د یو مضبوط عبادت لپاره شرعي دلیل ته دی که هغه خوب چې رسول الله مبارک تصدیق کړي نو ټیک ده دا خوب دی دا سره د قرآن مخالف دی دا خوب والا معلوم نه دی چې څوک دی د عروة د خوب والا منځ کې واسطین دي خوب والا معلوم هم نه دی او خوب معارض د نص د قرآن سره دی چې لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نو داسې خوب دلیل کوي که خوب د یو نیک سړي وي دا ما به ویلو چا لیدلي په خوب کې ابو لهب خوب څه دلیل دی شرعي ټیک ده یو تبشیر دی خوب یو بشارت لیکن شرعي حکم او مر الزمان سره پېته د ربیع الاول جشنونه په دې بنا کې په داسې خوب داسې کوم نه شرعي دلیل دی دا شرعي دلیل دی او بیا به معلم څه وایي په دې ګوته کې ورته پیدا کېدل ولې وایي په دې ګوته اشاره کړې چې ما دا ده کړې شته پکې ګوته اشاره او پیو ذکر پکې شته سقیط لفظ دی ساقرین ته وایي چې اوبه میلاویږي ساقرین ته وایي چې پی میلا پی پکې کم دی او اشاره د ګوتې کم ځای ده او ګوته کم ځای ده سقیط فی هذه نه ګوته مراد ولی شي د ګوتې میانځ کې دا ګروته مراد کولی شي سقیط اوبه مراد کولی شي سقیط پی مراد کولی شي او بیا دا څه وایي دا ګل پر ورته میلاویږي ګل پکې شته هغه ورځ پکې شته په هغه ټیم ډېر منګړه قصې بیا جوړې کړې دي ابو لهب ته په هغه ورځ شته په هغه ټیم شته په هغه ګوته چې اشاره پکې شته پی میلاویږي شته بخاري
پیغمبر قول دی نه فعل دی نه تقریر او خوب باندې ته چې حکم شرعي بنا کې او داسې حکم شرعي بنا کې چې د قرآن مخالف دی حکم مباشر دی خو د قرآن مخالف به هم نه مانی او بیا چا لپاره د قرآن هغه مخالف دی خو ما دو تعویله مو کړل لیکن بله یې سره مضبوط ټکراو دی چې تبت یدا الله د ید ذکر کړ ٹھیک ده چې د ید نه لاس نه دی مراد ټول وجود مراد دی لیکن دلته چې د ید ځکه چې په دې لاس په پیغمبر گزار کړی دی نو چې په کوم لاس په پیغمبر گزار شي هغې کې پیغام نه پیدا کېږي دې ته نه ګوري چې په پیدایش یې ازادوالی کړی دی لیکن په دغې لاس یې په پیغمبر څه کړی دی گزار کړی دی او الله دغې لاس ته خیره کړی دی نو کوم ید ته چې الله خیره وکړه نو په هغه ید څه پکېږي او الله بیا وی تبت او بیا وی وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب الله قرآن کې هیڅ ټکراو ده د قرآن آیت سره مضبوط ټکراو دی څه شی دی مضبوط ټکراو د قرآن آیت سره د پیغمبر په لاس گزار کې دا نه وی هغه لاس کې څه پیدا کېږي فاده پیدا کېږي او چې الله خیر او بیا پکې سری او الله تبت ابو لهب نه دی ویلي بلکې سی ویلي یدا ابي لهب تخصیص آیت کې مخامخه فعل په دې لاس گزار شوی هغه لاس چې پر رسول الله مبارک گزار شوی دی د ابو طالب ذکر نه دی راغلی په قرآن شریف کې په خیر وسره د ابو جهل نوم په خیر وسره نه راغلی ابو جهل او سليمان د عبد الله ابن ابي باینه په نوم سره څومره ظلم یې کړی دی څومره ظلم باینه خیرانه ده ټیک د منافقینو کې ضمن ذکر شوی والذي تولى كبره لیکن نوم نه دی اخیستی شوی د دې سپېره نوم اخیستی شوی نو چې کوم کافر د پیغمبر رشته دار دی او نوم یې ذکر شو په قرآن شریف کې په خیره او خیران د الله د ډبل تباب ته ویل شوی دی او ید ذکر دی هغه ید کې څه کله په نه راځي تبلیغ او ما ته دا په دلایلو کې پیش کړي او یو په پکې راځي او په وخت راځي او په ټیم راځي او د ګل په ورځ خو یو خوب چې هغه دلیل نه لري یو خوب چې سند منقطع دی یو خوب چې نه د پیغمبر قول او فعل تقریر دی یو خوب چې د نصوص معارض دی اته دلیل ګرځي او چا لپاره دلیل ګرځي بیا د یو حکم شرعي لپاره مر او زمان لپاره او دا غیر بیا د استدلال کې چې جنډې لګاوه او بلګونه لګاوه او جلوسونه وباسه او دیګونه پخاوه او بیا ټول کال چوټي یو ورځ کې محبت او بیا ټول کال دا موږ نه کوو موږ د پیغمبر او ولادت او سیرت جلسه هر میاشت کې او هر ورځ کوو دا د جمعې کې موږ تقریر کوو د پیغمبر سنت ذکر کوو دا سیرت دی هر جمعه موږ د پیغمبر عقیده ذکر کوو اعمال ذکر کوو اخلاق ذکر کوو مونږ ذکر کوو روزه ذکر کوو دا ټول پیغمبر سیرت مونږ ذکر کیسے کې پیغمبر نه کوي احادیث رسول الله ذکر کې دا سیرت اخلاق ذکر کې دا سیرت نه چې خلکو ته د مور کار آداب کوا دا پیغمبر سیرت نه کان خلقه القرآن نو تخصیص وکړي او هر وخت د پیغمبر په ولادت خوشاله وي دا نه چې یو خوشاله وي بیا خفه وي هر وخت خوشاله او د خوشالۍ چې کومه طریقه کار دی هغه دلته باندې دوستان پر تاسو یو بل خبره کوي خبره ته وي بیرونه وي موږ د پیغمبر ولادت باندې خوشاله اظهار کوو ورځ مناوو او دوی دا خلکو د پلان مناوي د سیاسي لیډر مناوي د پلان کې مناوي دا د سیاسي لیډر او د پلان کې مناوي نو هغه په حیث د عبادت نه مناوي هغه یو یاد دهاني کې د کارنامې خلکو ته وخایو دې په دغه حیثیت نه مناوه او په حیثیت د کارنامو چې د پیغمبر سیرت کې لوشي نشته هغه په حیث د عبادت نه مناوي ته په عبادت کې څوک نه کېږي په پرمختګ کوي هم تخصیص د یوم نشته نه دروازه شته ته تخصیص د یوم نه کې د اوقات کې هم د ولادت ورځې 12 ربیع الاول نه دی په 12 سینه د وفات ورځ نه او یې چوټي د جلسه د جلوس ته وسونه دی چې راغان دي او چې څوک نه کې هغه د کفر فتوی لګي په دغه بارے معنا وکړه او د شریعت مطابق د سیرت جلسه کوي په دا بارے د شریعت جلسه خدای دې خپل راځوم دې دا وخت په کوم بیا باندې دا نیت مکه چې دا به ثواب دا ولو دې ثواب بالکل په دې بارے لاس موږ هم کوو د سیرت جلسه
فبار بيقولوا بولجارا بنو فقط پټول باندې او دا تخصیص نه کوي چې دا دوبل وخت نه او دې کې ثواب کو په بل وخت کې نشته او دا چې کوم د سیرت هغه کوم پکې اسرافونه او تبذیرات دي او د خلکو د سرو شرکت دي هغه په ګناه ده بیا دا ټول پنجاب کې ګوره حیران ده په دا غوړ باندې دیګونه دي او خدي دي او سړی دي او چراغان دي او خوشحالي دي او ټول شپه خلک فقهي او جلسې دي او جلوسونه دي او موبایل دي جوړ دي دا طریقې خو بیا نه ثابت نه زمان کې لا شو دا مې ته عجیب نقطه وي ښه په دې ځان کوی کا ورپسې شا باب من قال لا رضا بعد حولين لقوله تعالى یو بل اختلاف دی لا رضا بعد حولين چې مدد رضاعت ونه ول امام ته رحمت الله علیه وی مدد رضاعت درې دویم کال قران له استدلال کوي سوي معنى حولين كاملين وحمله وفصاله 30 شهرا حمله وفصاله 30 شهرا كل واحد او ائمه سلام او صاحبين دوكان اغي اغوي وتاجوي كم يودي لا حولين كاملين او د دې 30 شهر نه جواب کوي چې دا مجموعه 30 نو دوه کاله موده درزاده او شپږ میاشتې موده رجاله اقل موده حمل کله یو خلک واده نه پس د جما نه پس 5 میاشتې کې بچو بلا بردي اقل موده حمل ده نو دا صاحبانو قول مطابق یو مولوی سره مسلمان د خدای یو بخي ساده مطلب زوی له واده کړي 3 میاشتې پس را مولوی او ډابې وسره د مټوي مولوی ستاره مبارکه راغلی زمان وسیو تدویر دی انا کوي دا و نکاح ما ته رسونه مو دی شو وجه 3 میاشتې نه ساده دا ساده 3 میاشتې کې دوی کې په بل ځای راوړل بابا دې د مو خلک خوشتمه هغه نوم ولزیک د مولا هغه بلای سړی د مولا نوم ولزیک ویجی بالکل ورکیدا ویڅونو ملائک دی وی کم کې تیز رافتا دا مایې دې تیز رافتا دا نه هم میاشت مدد په 3 میاشتې کې کړې یا زراعت ورپسې شاه لقوله تعالى حولين كاملين ومن أراد أن يتم الرضاعة ما يحرم من قليل الرضاعة ما يحرم من قليل الرضاعة وكثيره احمد بن حنبل ويدو مسيح حرمت نرى وليوزيات راولي سبوي مصطفی جنی و یو دا جوبل یو دا جقولر بانده راک آگیا غیر تمصاب نو دو مسیح حرمت نراولی او زیادت راولی او دا غیر حدیث دلیل دی لا تحرم المسط ولا المسطا نا ٹھیک دکا لا تحرم المسط دیر مدین کے مراشی نو دو نراولی زیادت راولی یو دو نراولی احمد بی او شافی سے وی پینزر ازعی حرمت راولی پینزونا کم نراولی شافی سے وی او دا غدا پارا مدیر ملی کی و حدیث تا رابش انشاءاللہ دا عائشی صدیقی روایت تی پتیر ملی کی ماذا ہوا الفاظ الاسی دی علاوہ پا قرآن شریف کی لا سر ازعی معلومات دی اول پا قرآن شریف کی لا سر ازعی معلومات دی حرمت راولی بیا پینزر ازعی رالی کی حرمت راولی وی رسول اللہ مبارک وفات و حکم علی ذالکا ما سره پښتو کې ځکه وایي چې الفاظ به نه پېښه په خبره لومبي حرمت په زور راځي په لاس ورځي بیا حرمت په زور راځي په پنځور راځي 5 رضاعات معلومات او پیغمبر مبارک وفات په حکم علی 5 رضاعات معلومات شته نو شافعي سوي په پنځور راځي حرمت راوړي کم نه راځي او زموږ او د مالک سے بنید باندې فقلیل او کثیر حرمت راوړي چې خیر اساس کې نه نوت حرمت راځي خاصه با زمان دلیل سره دا آیت دی امام بخاری میلان هم دلتا مستق دی امام ابو حنیفه رحمت الله ما يحرم من قليل الرضاع والكثير يوم الصدق قديما ذكر سنة زمان دلائل دا مطلق دی خواه کم یو کده وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يو گوٹ ورکی غیتا وأخواتكم من الرضاعة مطلق دام شو حولين
حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة مطلق. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. جدا نصوص مطلقة للقرآن وسنة المدلل. او دا امید علينا جواب ورکما ادا چې مخکې لسو د عائشې روایت نه په خپله معلومیږي چې منسوخ شو څو لرل 15 لیکن اوی پیغمبر وفات شو دا 15 رضاعت په قرآن کې شته او خایمات معلومیږي دا چې بیا 15 منسوخ شوي دي خو دې ته پته معلومیږي دا چې دا 15 قرآن کې شته دا 15 منسوخ دي شابه وایي ته پته نه نو بیا حکم دوله راغلی دی نو دوه منسوخ دي په دغې مونږ قیاس کوو چې لس منسوخ خو عایشه وایي او 15 مونږ ته پته راوایي قرآن کې شته او قرآن کې نشته هم منسوخ نو دا دوه منسوخ شوي په دې نصوص مطلقه دا ورپسې اشاره وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن الاشعث عن ابي مسروق بن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وعندها رجل فكأنه تغير كأنه كره ذلك فقالت عليه إنه أخي أمر رضاعي فقال انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة رضاعة لغة ثابتة هذه سماع هذه معنى ذا ما شمتم وقفوا بكي وبيع أسكن رضاعة ثابتة ذا دوكالة دوكالة كده مو بيس كي نو بيع دود هذا بيزر ضروري كي دوكالة بس يا مو مچين وڑائی شروع کی بيزر نو کی نو من المجاعة دين ذا لغة زمانة مرادنا كما ذا لغة زمانة أغلى أيمو سلاسو أو ذا صاحبين فريد دوكالة دقى مناسبات او من الرضاعة مطلق دی یو ساعت کې دی وکړ دوی دې نه کړ په مسالې معلومه شوې یو دا چې د لوګي زمانہ کې په اوس کې او د لوګي زمانہ کې علما وکړي امام بخاری قرآن شریف آیات ذکر کا او ترجمه الباب زو ګرځولا دا شرح او ګرځولا چې لا رضاعة بعد الحول چې دا بده رضاعت وکړي او بل الرضاعة مطلق ذکر شو نو قلیل الرضاعة او کثیر پکې راغی د مناسبت د باب سره شو زه پسې شمولا ناصر فاول من الفحل فحل د مرضعي خاوند ته وایي ولې ځکه فحل څانډي خدای مال شي دنا خدا حامله شوی دا ورپسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن حاخم القيسي جاء يستأذن عليه وأمضى من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب فأبيت أن أذن له فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت بيوي فأمري أن آذن له دا ودي په همانه خدي راکړي سړي کو نه دي راکړي چې سړي رو راځي اوس خدي په راکړي دي نو دا خدي رو راځي نامه مامان نو سړي خو په نه دي راکړي دا غوړ څنګه راځي نو پیغمبر مبارک وځي انه عم كتابت يمينه ځکه لبد الفحل تاج کوم پیس کړی دي د وجه نه پیدا دی تاج کوم پیس کړی دا د وجه نه پیدا دی کله د جما د وجه نه نو د ضرورت ساتره شو ځکه په څه شاو باب شهادت القرآن دغه یو بل اختلاف دی د احمد ابن حنبل پنځ د یوې مرضعي شهادت کافی دی د احمد پنځ د مالک پنځ د دوا خلو یا دوا سړي دوه سړو کې په اختلاف نشته یو سړی او دوه خدو کې اختلاف دي دا غي کې نشته د احمد فرید یوې خدای شهادت کافی دی د مالک فرید د دوه خدو او د شافعي سے په باندې کم از کم سره کم از کم سمې وي احمد فرید ورکه دوه سړیو کې یا درې سړیو کې یا یو سړی دوه خدای هغه کې اختلاف نشته یو خدو کې احمد فرید شهادت کافی دی د مالک فرید باندې دوه خدای کم از کم دا ټکیو لگاوا دا شافعي پرید باندې ضرور او زمون پرید هغه نصاب چې په نور شهادتونو کې دی کې دوه سړي یا یو سړي او دوه خدای دوه سړي یا یو سړي دوه خدای دا ما دلایل ورکړه دا ما هغه دلایل چې کوم مطلق دي واستشهدوا شهیدین من رجالکم واستشهدوا شهیدین من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان او بل ذلك ترى لي وأشهدوا ذوي عدل منكم وأشهدوا ذوي
او آیت حدیث پکې ډېر زیات دي د شافعي سره دلیل نشته هغه وایي چې دوه ښځې یو سړي په ځای دي نو سرور د دو دویم نه کم نس د خلاف القیاس خاص په خپل موضوع پورې دوه ښځې د سړي په ځای ولاړ دي عقل په دې کې کار نه کوي بعضې وخت کې ښځه د سړي نه زیات هوښیار دی سړی قام کوي نو دا به نه کوي او د مالک هم حدیث نشته د دوه ښځې دي خو سړی ورسره او د احمد ظاهر کې یو دلیل ته د جواب وکړو ورپسې شه وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب بن عبد الله بن ابي مليكه قال حدثني عبيد بن ابي مريم عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال وقد سمعته من عقبه لكني حديث عبيد احمد قال تزوجت امراه فجاءتنا امراه سوداء فقالت قد ارزقتها ما كان بيدر في الزوج خضراء راد النبي عليه السلام فقلت تزوجت فلانه بنت فلان يو خطوره خضراء وما تدري اني قد ارزقتكما وذاك كاذبا دا وجهه خپل علم مطابق وي فأعرض عنه رسول الله مبارك فأتيت من قبل وجهي فقلت إنها كانت كيف بها كيف تباشرها كيف تدخل بها كيف تجامعها وقد زعمت أخذت زعمك كأنها قد أرضعته دعها عنك بغبرت إعراض وكتاب الدخول صار جماعك لذلك لا أخذ رضانا وأشار إسماعيل بإصبعه كساب بابا أستاذ أيوب حكاية كذا سكري لذلك لا أخذ اوس مولانا صاحب دا چا دلیل شو احمد لیکن زه جواب کوم دا دغه دلیل نه لري دغه خو د خل شهادت نشته شهادت خو دې ته وایي چې خدای مجلس تقاضا لري تقاضي په مخ کې دی مجلس تقاضا لفظ اشهد دغه شهادت دا خو د اخبار قول لمرئین ور رقبه اخبار ورکړه قول دا مرئين او اخبار عن قول المرأة خود چا فریضم دلیل دا شهادت نه دی کاغه تور خزر راغلی د حضور پاک په مجلس کې شهادت ورکړي بیا به موږ وایو دا ونه دا اخبار عن قول المرأة د چا فریضم شهادت نه دی اخبار عن قول المرأة د چا فریضم شهادت نه دی دا اخبار ورکړي د قول د خزر راغلی شهادت یې ورکړي اخو ته سوال وکړه چې پیغمبر مبارک ولې ورته بیا وایي چې لرې کا د دې متعدد وجوهات دي وحی یا کشف ته معلومه شو چې پیغمبر ته چې دا خبره دی خو وحی یا کشف یا به محمول کو په ورق باندې ورق پیژنې د تقوا اخیری مرتبه لکه دا مثال درکړم یو ښځه که سړو ته ګوري په غلط کندي دي نو کتی شي لکه عایشې صدیقې د حجاب نه پس حبشانو ته کتل هغه چاونګیا دي د حضور پاک په اوږه باندې ځنې ښودی وو نو جواز شته لیکن دوه بیبیانې ناستې دي او دې کې عبدالله ابن ام مکتوم راغی وی احتجبا منه وی الیس هو اعمى ړوند نه دي لا یبصرونه هم نه دي وی اعمیاوان انتم تاسو یې نه یاست نو ګوره هلته هغې ته وایي پرده دې وکړې محمول شو په چا په ورع جواز شته خو محمول شو په چا نو دا محمول شو په ورع چې پرهیز دا دی چې ولې پرهیز پې کوي کېدای شي سبا به د دې حقه په زړه کې وهم راځي چې هسې نه حقیقي ارضایي او خور مې چې دی ښځه رښتونې نسبت نه لګي نو د ده په زړه کې به هم وهم راځي د بچو په زړه کې به هم شکونه راځي د ښځې زړه کې به هم شک راځي نو شک ښه دا دی چې بس مسله ختمه زه ورپسې شه باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وامهاتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت الى اخر الايتين الى قوله ان الله كان عليما حكيما وقال انس رضي الله عنه والمحصنات من النساء دي زواج الازواج محصنات ستوي دخاون خلا كحراري ده حرام ده الا ما ملكت ايمانكم مگر كالفقيد بركي دشمن ده كورنا لا وقتاگر تخبل خاون دي على حلال ده لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من بعده لا يرى بأسا أن نستوي لباقي أباسي أو شريق فلبين ده فالعبدنا سمتر عبد لبين ده فنكا والفريدة عبد لبين ده فنكا أو أسيتي أباسي لو أخكيشي حضرت أنس قول دالي نور دا سنوي صبرتي وينا أغفق دار الحرب نشرا ولي مدل حلال ده چې عبد لري په نکاح ورکړه نو دې نشي وستلی ولې دې ورکړه
دا د انس قول باقي جماهیر ټول وایي او طلاق ورکړي نو ادبا دا غد نکاح نه وځي ورپسې شه. وقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زاد على أربع فهو حرام. مشركات غير كتابياتنا وابنته واخته. وقال لنا احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد وسفيان قال حدثني حبيب بن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال محرم من النسب 70 ومن السحر 70 ثم قال حرمت عليكم امهاتكم من لا يؤمنون. نسبنا هو د سحرنا حاشيه ور حاشيه کې رشتہ وګوره ورته حرم الفرق بينه وبين النسب نرسل الشوا. وقال النووي المحرفان من النسب الامهات دي. نمبر 2 بنات، نمبر 3 اخوات بہنیں، نمبر 4 عمات، نمبر 5 خالات. ٹھیک شو؟ نمبر 6 بنات الاخ، نمبر 7 بنات الاخت. ومن السهل بعض اغلى كتابي الحرامي لك الزوجة واحد، زوجة الابن لا تعبيد الحرام دوشو، زوجة ابن الابن، زوجة ابن الابن، زوجة الغرفة، زوجة ابن الوسيخة وإن سفلا، زوجة الأب والأجداد وإن علا، بنت زوجين بعد الدخول ربيبة وده. ومن يحرم على غير التابعين لك أخت الزوجة تاج خور دي بالأخذ بالنكاح يقول حرام هذا إذا ملشي بيقول جائزة عمتها وخالتها ترور دخل وخالة دخل وعليكم إذا بالنكاح كيما هذا وقد ملشي بجائزة ذكر بسيط. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وابنة علي وقال ابن سيرين جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي فاطمة فيلاوة زينب وامرأة علي الليلة بنت مسعود في كل قدش. يلا كبويجي ما تورده كم تقيدا ذكر. هذا هو أغلب باخذ النشي جماعة كله كذا يود الطرف نستعين براسكي أو ديبل سريني كامنة. وده جانبين. لكن وقفين النشي منا كله ولي كذا يوخور أري وخور تي ألف براسكي نور وخور شو كل مسكي نكامنة لجماعة. بلا ورا رويرا او ترور نشي جمع كولي ولي رويرا كدا يو رويرا او ترور نشي جمع كولي كيو سالي فرسكي اغا ترور سالي فرسكي نو بیا ترستريشو نکاح پر مزدی مانا او که اغا تروري او دا جينه الگ فرسكي نو ده سشو الکا روارا شو نکاح مانا دوڑ مانا لیکن دا مسئلہ ورا دا صدا یو سړی لور ده او بل خو یې ښځه ده د دې لور مور نه ده بل ده دا جمع کولی شي ولې جمع کولی شي که دا جینۍ هلک فرض کړي نو هلته خو نکاح منع ځکه میره مور ده که دا جینۍ هلک فرض کړي نو د پلار ښځه یې څه شوه میره مور نکاح منع ده خو که هغه ښځه سړی فرض کړي نو بیا خو د دې خاوند سره نه شوه بیا خو نکاح ورسره نه کېږي بیا د جینۍ سره نکاح نبي شيء خبره ابنة علي فاطمي لول كذا الف فرس كي كذا علي دا اخذ ليلى ما يرمور ذلك كامنا وكذا علي دا اخذ ليلى ساري فرس كي ساري فرس كي بياخذ علي نكاح بيشرد نبي عليه زينب ساري نكاح دا جمع كي قال ابن لا باس به وكرهه الحسين حسن بن محمود مكروه به بلا باس به وجمع الحسن بن حسن بن علي بين ابنتي عم في ليله تتلون فيوش بجمع كي تلون من نكاح كي لکه پوهیږه که یو لور زوی فرض کړي تر زوی لور شو وکرهه جابر العلوي خدای کې سره رحیمه قطعی بنی او بسره جنگ دی نو مکروه دي خنه دي چې جمع کې او تحریم پکې نشته ولې لقوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك قال ابن عباس اذا زادنا باخت امراته کله خپل خور خپل خدای خور سره دین او خیر سره الله مسلمان کو ساتي لم تحرم عليه خدای بلا حرام خیر سره دین او خدای بلا حرامي ويروى باكتفاقه ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وابي جعفر من يلعبه الصبي ما شمسر له بكي ان ادخله فيه لما شمسر لواتته فلا يتزوجن امه نمر لفنكان لكن دا مسألة لوي ويحيى هذا غير معروف متابعة الدين لو كما شمسر الله لخلق وسادي لواتته نمر لفنكان اشتيش وقال عكرمة عن ابن عباس إذا دنا بها تدناؤك بها جاسرة دخل مور سرا لا تحرم عليه امرأة أمور بن حرامي هذا ابن عباس قول لي
او نور ابن عباس لم يوتبين قوله ويذكر عن ابي نصر عن ابن عباس حرمه. لكن دي وجه ابو نصر هذا لم يعرف بسماع ابن عباس. دا علوم الترجيح وقت حرمت راضي، لكن سمر الصحابه دي جماهير دول حرمت راضي. تاسو پیږئ وروي عن عمران بن حسين وجابر بن زيد بن حسن هذه تحرم عليه حرمت راضي. ډېر علما په دې باندې قایل، بلکې حرمت خو څه کوي چې د یوې ښځې فرد ته دې په نظر د شهوت وکتل مورې حرامه شوه، او که خواښې ته دې په نظر د شهوت وکتل ښځه حرامه شوه، او که خواښې سره دې مس بشهوتین وکړو نو هم ښځه حرامه شوه، او که ښځې سره دې مس بشهوتین وکړو هم خواښې حرامه شوه. دا ډېره سخته مسله ده، بلکې داسې هم ده چې یا دغه ده لور سره دې مس بشهوتین وکړو ښځه حرامه شوه. بس نمخ كده قال ابو هريره لا تحرم عليه حتى يلتزق بالحليه الجامعه چې جماع وکي نو بیا هله په خواخ حرامېږي. لكن هو واو جماع لدى ابو هريره قول لخاء وجوزه ابن مسيب وابو الزهري لدى ابي اقوال ابن منذر النبي وقال علي لا تحرموا. لكن دي في خپل اعتراض هذا مرسل دي کويږي اذا اول نشتا مرسل بمعنى منقطع دليل ولا منقطع دليل في نشينه ولي والبسيشة. باب قوله وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الدخول والبسيش واللماس والجماع ومن والجماع ممكن باوي لا يواز الجماع لا يلتزق بالارض ناخل القران كذا يفخبل واي دلته ټول متفقين دخلتم بهن نصا كخد سر يواز الدخول لمس موقع لمس موقع نلوري حرام شو دغه هذا اخواخي ودين مساله کې مونږ دا قواعد ورپسې شه. ومن قال بنات ولديهن بناته بالتحريم لقول النبي لور چې حرام ده بچو لونه هم حرام دي شبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة لا تقول بنات كل ذكرونه والمسيح كل داخل شوي ها ولا أخواتكم وكذلك حلال ولدنا بنات كل ده زعملوا خزم حرام دي هن حلال ولدنا شبا زي وهل تصنع او ده زعملوا ده زوي خلا د زوی خلا په داسې نه لکه د زوی خلا ځان داسې ده لکه چې د نوسي خلا لکه د زوی خلا چې ورپسې شه. وهل تسمى الربيبة وإن لم تكن ربيبة نوې ربيبه ده کله بل چا په یو لور کړی ویګه په بل چا سره بیا حرامه ده شابه ودفع اتفاقي احترازي نه ده. ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه ده يذهب بسلامي إلا من يقبلها نوفل له ورکړي او بیا حرامه وها. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته حضرت حسن ته وی ویل کنه نو د لور بچي او د دوی بچي په حکم د بچو د لور کې په حرمت کې ذکر وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن ابي زيد بن حبيبه رضي الله عنها قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشافعي رحمه الله عليه چې جماع کې راغواخه یا خدای سره واخه په جماع حرامي وده شافعي بالقول أي موصل أساسا جزء بنظر بشهوتين ولا بشهوتين الحرمة هذه والبسيشة. أحلك في بنت أبي سفيان قال فقال ماذا قلت وقال تحبين قلت لسلك بمخلية وأحب من شركني في مكتك أختي قال إنها لا تحل لي قلت بلغني أنك تأخذ ذرة بنت أبي سلمة قال ابنة أم سلمة قلت نعم قال لو تكن ربيبتي ما حلت لي أرض عني وأباها ثويبته ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن وقال ليس حدثنا هشام ذرة بنت أم سلمة باب قوله وتجمع بين الأختين إلا ما قد سلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس عن غير بن شهاب بن عروة بن الزبير أخبره أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكح أختي بنت أبي سفيان قال وتحبين قالت نعم نسألك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحلني. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني أتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة فقلت نعم قال فوالله لو تكن في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة رضاعني وأبا سلمة طويبة ولا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. باب لا تنكح المرأة على عقدها. ما قالوا لك إدوار الطرف يو شريف فرس کی حرامي بل طرف فرس كذا يو طرف نہیں بیا خیر دی ها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن الشعبي سمع جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عقدها
أخبرتها وقالت وقال داود بن عمر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وبه قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا مالك بن أبي سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين النمرة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني قبيصة بن ضريب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها فنراها قالت وبها بتلك المنزلة لأنه عروة حدثني عن عائشة رضي الله عنها قال حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب باب الشمال. Yo talim tinggi masih di Cilele, aspatal ke dua atau ke Jakarta.